روجه وه جون جولای میاشت وه اړ په شکال مدینه منوره ته اطلاع رااله چې د مکې نه د ابو جهل د سالاره اعلان دی لخکر را روان دی او ان قریب په مدینه حمله کی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اعلان جنگ وکړ او وی فرمایل صحابه ته چې تاسو هم تیار شئ بای سامان د جنگ شتا صحابه وی چې یا رسول الله اته توري دي او دعا سنت نه نوري تورشتا او نه نور اسونشتا مرګري څومره یې و 314 کسان بس دغه 314 فوج ده اته توري دي او دعا سنت نور څه نشته صاحب نور څه بسم الله چې دوی روانيږي یو دوما شومان په منډه منډه رااله د یو عمر ده یو لس کالو د یو عمر ده 14 معاذ او معوذ نامه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپو کې غړي چې جی مونږ ته اجازه تو کې چې مونږ هم jihad تلاش حضور علیہ السلام ورته داسې ګوري چې تاسو خو واړی په تاسو لا jihad فرض نه دی هغه وی چې مونږ واړی خو یو چالو شو تاسو چې اعلان د جنگ وکړ نو زمونږ مور په جړا ده ځکه چې زمونږ پلار مړ دی او زمونږ مور وی چې ښا په قیامت کې به د بدر د شهیدانو خزي برید تاوي چې زه د پلانی شهید خزه ما او زه د پلانی شهید خزه کاش چې نن زما میړم ژوندې وې عوام بدر لتلې وې ولته شهید وې چې قیامت کې زم داغه خزو په صف کې ولاړه وې چې د چا خاوندان په جهاد کې شهیدان شي خو مور مونږ ته وې چې پلارم نشتا او تاسو زئی دواړه واوري که ګولای په سینه کې و نه خوړه او په ملا کې و خوړه نو ما د خپل سینې فای نه دي در بخیر زایبا او غشی ته بسینه نیس حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې داسې وکي چې تاسو کې چې کوم لوی مشر دی هغه د لار شي دا کشر دی د مور خدمت کشر وی چې نه یا رسول الله زه د مشر نه ډیر تکړه دا مشر دی پاتې شي زبلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته خوان ور وی خدا کنه تاسو دواړه په پرزول ورشي چې تاسو کې کم تکړه دی ابو واسطو دواړه په پرزول ورغلی دی او غیک په غیک دی نو دا کشر دی مشر ته په دی وګ کې وای چې لالا تا ته خپته ده چې را پرزول خو دې نشه دغه چې ته لوی زوړو کې خو استاد په خدای قسمی چې ته په خپل ځان راو غورځوا چې رسول مام تا سره وليږي او کتل اړه او زپات شم نو زب تباش مشروره په خپل ځان راو غورځولو حضور علیہ السلام ورغه او دواړه په ملا وټپل او ورته زي الله دې تاسو دواړو نگهبان شي وړي وړي توري ور سره دي منډه 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 تقریبا مدینه منوره نه 100 کیلومتره بدر لره هغه د بدر میدان چې کوم ځای خاص جنگ شوه دی مالی دله ادا اجیان صاحبان پالاره تیریږي هغه تو اس خو خار جوړ دی لوی بازارونه دی او بنگله او زین دی وما خاص ځای چې کوم ځای جنگ شوه دی او کوم کوی کی بیا د ابو جهل دی لاشونه چو کول هم کانی شګي او ریګ بیابان دی شین بوټه نخکاری چې سر تلاندې کی سره په دغه مقام ته چې صحابه مرسیدو د ابو جهل لخکرم را ورسید او جنگ شروع شو
د روژې میاشت او صحابه اتیا سل میله مظلم کړی دی روژه یې نیولې ده او روژه یې نیولې په څه ده یوه قجوره په دوه کسه نیمه کړې ده نو نیمه یو خوړلې ده او نیمه بل خوړلې ده په دې رنګ یې روژه م نیولې او د بتکي اوبه یې څښلې دي د ډنډو ګرم نو روژه م ده د هر په شکال میاشتم ده او د عربو هغه ګرمیم ده پناه په خدای او جنگم شروع ده د عبدالرحمن ابن عوف په خوا کې دې ماشومانو را منډه کړه چې دلته هغه ابو جهل کم یو دی هغې ورته ویل چپ د هغه نامه مالي ویل ولې ویل چپ لویه بلا هغه ورته لویه بلا ده د لوی بلا علاج هم شته د دنیا تماشې وګورئ رحمان بابا وی د دنیا په تماشا چې څوک نازیږي د دنیا په تماشا چې څوک نازیږي دا خو نن یې تماشا د سبا نه ده اعلی صاحب په کابل کې د ببرک باچهی ده ببرک دی او ببرک دی او ببرک دی لاړو لاش معلوم نشو چې کم طرف ته لاړو سپو خوړو که ګیدړانو خوړو نوم او نشان ورک شه د ببرک تاسو خیال دی دې څیزونه دغه ورځې دي چې یو سړی پکې بادشاهي چرچا یې وي لکه پاکستان کې وګورو اعلی صاحب خواجه ناظم الدین اوهو اعلی مولوی تمیز الدین دی اعلی صاحب صدر ایوب دی اعلی صاحب صدر یحیی خان اعلی صاحب بوټو صاحب اوهو هغه دی غرغر دی خو غرغر دا کوچنډیان مچنډیان ور سره اوچا بیل دی خو صاحب په د پاسه دا بل راغله اعلی صاحب امیر المؤمنین راغله ضیاءالحق صاحب د اسلام را روان کړي دی دغه دی راغی هغه دی را روان دی د چرچا سبا ګوره چې بیا به د چا چرچي تاسو پوه شئ د رحمان بابا دا الفاظ د کربونو روپو چې د دنیا په تماشا به ناز نه کوي غاوره کېږي به نه ځکه چې دا تماشا به سبا نه وي ستاسو د وړاندې نن د دې خلقو ګوډی اسمان ته پتلوم وینئ او سبا یې پراکانټه کېدوم وینئ هغه خلق چې دنیا یې نغارې غږولې هغه خلق نام و نشان ورک شي غاورم ځان ته ځان ونه وی دا ونه وی چې زم څه شی دا ته هېڅ شی نه لکه هغه ورځې عمرزو کې یو خان ما ته وی چې جی دا زمونږ غوندې خانان هم ډېر په تکلیف ته خان ته څه خان وی چې دا صاحب حیثیت خلق او صاحب جایگیر ما ورته ویل صاحب حیثیت او صاحب جایگیر خلق هغه دی چې کوم خلقو ته د آخرت جایگیر نصیب شوی وي صاحب جایگیر هغه خلق چې چاته د آخرت جایگیر نصیب او په آخرت کې د ادنا سړی جایگیر دومره چې سل کاله به په اس مزل کې او د خپل جایگیر حدود به نشي معلومولی صاحب حیثیت دا خلق ته د ګوراو د قبرستان څوکیدار
صاحب حیثیت نه او نه صاحب جایگیری ستاسو د خانانو جایگیرونه او جیدادونه دا په ظلم حاصل شوی دا د انګریزانو درکړې مهربانه په خان بادرای او نوابوي چې درکړې دي دا د ظلم جایگیرونه تاسو ساتلی تا نرستو ستاد زامنو دور چې پراشي په دې جایگیرونو بیا زنا او شرابونه او کبابونه کیږي او رنگ رنگ نوې او تازه عذاب تعالی قبر لدرزي او لړمان او د خامرانو په شکل کې پتا چکونه وینه زه خو خیراتونم کوم او ډوډۍ ورکوم ډوډۍ زکات میاش کې ډېر دی ګونه باخه کوم او ډوډۍ ورکوم دغه ډوډۍ دې ستا کپرو د زکات په پیسو چې دی ګونه باخه کې اوري کې کور دی وران شه دا زکات کی ډېر دا مالدار خلک د زکات میاش کې دی ګونه باخه کې خلکو باندې وريږي وې دا مې زکات او پیختي وځه په دې زکات کې زکات د پاره اخذ د مسکین شرط دی مسکین او غریب به قبض کین او علا بزکات په دې زکات کې نو عرض میں دا عزیزان چې دا د دنیا تماشې دي نن به یو سبا لوی تماشه د هغه خلقو دا چا چې دنیا قربان کړه د آخرت لپاره عبدالرحمن ابن عوف نا ماشومان د پوس کې چې دلته ابو جهل کړل ویا مخامخ پس پیناس چې سو ورمنډې وې دنا زمون محبوب دمر تنگ دی پیرا په ولاړه و د غي په خپو کې ورننه وته ورته لا ابو جهل لعیلا او د محمد رسول الله دشمنا ابو جهل ورته داسې کوس پاس ګوري وتا سوکي اما شومان ورته وي مونږ د محمد رسول الله غلامان و مشر کشر نه لري و زمون مشر الله دی او کشر زمون محمد رسول الله دی و یریږي نه زه خو دې وخت کې جنگي جرنیل د بدر د میدان نو ما شومان ورته وي چې یرا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابو جہلا شریعت سے شدے پا دنیا کے دا اللہ یرا پزڑ کے پیدا کول شریعت وای څه چې د خدای یاره دې پړه کې پیدا شي دې ته شریعت دا نن چې پاکستان ته لری لری ناره وای یری د دې پړه کې د خدای یاره نشته د خدای خوف نشته د خدای یاره دې پړه کې رااله هغه کار به نه کوي چې په کوم خدای خپکی نن تاسو پاکستان کې وګورئ خوف خدا ورک بلکہ لوی ظلم چستا پا دے ملکی کم کی گی لوی ظلم حکومت پتو پاولا حکومت پریدا قوم و عوام چکم لوی ظلم کئی قرآن غندی قانون پروت تے و دوی د جون فیصلے د پیرنگی قانون توڑی لوی ظلم چی منکم کو یو جماعت او یو مدرسه یو محله او یو کله او یو کنده یو ډله او یو قوم با تاسو اونګورئ چې هغه جماعت ته یا مدرسې ته راغلي چې زمونږ او د دې دا تنازع ده زمونږ په دین فیصله وکړي ګورئ چې امید او کم مولا دی او کمیا دی او که شیخ دی او که میخ دی او که اجی دی او چې ګړبړ پیښ چې ګوره تاڼه کې بناست تاڼه د پیرنګي د قانون زید کچرای د پیرنګي د قانون زیدی او جماعت د خدای د قانون عدالت ته جماعت ترا دا ګټ او بیلات خو سر دی ورکشا
ګټ او بیلات خو په کچرو کې مشتا په تاړه کې مشتا التبه یو ګټي او بل به بیلی او جمعه ته چې د قران فیصله تراشي چې کوم په حق یا به وګټي او چې تاسو خیال راځي تیر ورځو کې یو سړی را ویل یو مولا می فیصله کړی دا فیصله غلطه کړی دا مالسی کړی چا تقریر راته وکړو نو ما ورته چې ته ویل زمارونو خدای به خو باسه ما په شریعت نه کولا خوارونو آرامیانو می شیخان غوندې دي اول شریعت تلاړ اسړې عثمان دا زمون خلق دا بنی آدم نه چا تقریر راته وکونو امولا دا یو ظلم کړو چا غمال روپۍ کې شپاړه سنې دا بل سړی کېده او یو دوانې پکې بیام دته پرېخي مال کزوس قاضي قضات و نو ما باول دا مولا وجلې ویل ولی مال دا دوانیم ستانه کیږي ظالمه دای در سره زیاته کړي شپاړه سنې دا پر دیا ډېر ټاپو خراب شو دل راغلی چې ګینه دیب او چت پاسې دو لا دا زمونږ د ملک تاسو وایي چې دا پاکستان کې څومره خلک مړ کی او کم خلک د ژوند فیصله د پیرنګي قانون توړي او د مرګ نه رستو دی خلکو پسې مونږه قران وایو په قبر ورته تبارک الذی وایو لله ما فی السماوات والف لام میم ورته وایو تو وایي چې دا کلمات بلاندې قبر کې دي سړی ته څه فائدہ ورکړي د چا چې په ژوند د قران سره دا که تاسو خیالو کې به د روزه کې دا خلق د درې درې شپو ختمونه خاص کر په دې غرونو کې درې درې شپو کې حافظانه ودرولي څوک په یويشتو شپو کې کوي څوک 15 شپو اوس ته سوچو چې په درې شپو کې د کم کلام حافظ په سیوا وره تاړه کې دا خیال کړی دی چې را تخکاری چې د قران هم دا مطلب دی چې په تراو کې حافظ نه واور بس نور دې چې څه خوخه داغه کوا نه د شپې د قران واوریدو سار دي چا سره سوک سپېړاو او بجای د جمعات د تانه تمنډ کړه د شپې قران به پتا گواہی چې بیګای زا اوریدل او مو سار خپل فیصله د پیرنګي قانون ته یوړه د عزیزانو سوچ قوم د قوم تباہ دی او ملک د ملک تباہ دی حکومت ته ظالم دی د قوم او د دین سره لوی ظالم چې دی د سلوخت کالو را روان حکومتونه کوم حکومت چې په خپل دور کې د قران قانون په ملک نه دی جاری کړي دا بدبخت قوم هغه حکومت پس بیا ارمان کوي هغه حکومت پس بیا افسوس کوي زیاولک به سبالار شي مونږ به د پسیم جاړو چې آی هاي ډېر خسړیو زکه چې په لس کاله کې پاکستان کې قرآنی نظام نو راوسته نو د پسې به مونږ ارمان خدا یو ارمان وکاو یو ارمان کاغه د کپن کش کی صدر ته یاد چې سړیو مړې بچو شو د شپې به ورغه او قبر کې به ته کپن وېست زوی وی بچیا ډیر ګناګار هم سبا کیږي ول پلار خدای راستی چې په خلکو دی وبخم بخم به چې پلار مړ شو زوی به د شپې مړی نه کپن مو وستو په کونه کې به ورته موګم ټکوال خلکو ول پلار خدای په جنت کې دا صد خنزیر بچی ته پاتې دی خو ور سره دا کار دا یو ارمان وکاو چې خدای دې بلا نه خاطر شوه خو چا تیر نه خدا غینه خو هغه خو و خدا غینه خو هغه یو قصه ده چې یو ډاکټر یو سړی ملغلره بیا مونږ پوهیږي په خبره روزه هم نه ده نن سبا مم
خدای دې خیر کړي. ملغلره بیا مونته نو زر زری وینځله په وله کې چې وینځله چې پاکه شي اته د لاسه وغورځېده اوبو یو سړی ورپسې لیونی شو چې هی دا خو ډېره قیمتي ملغلره وه او داسې وشو لیونی شو سرسام شو کور ته راغی پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته ښه مور وی څه چل دی بچیا پاکې نه پلیته ښه وه پاکې مور چې دته وکته هم سرسام شو هغه هم چغې والې پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته یعنی ګنده ښه وه وینځلی به م نه چې رانه اوبو نه وړی بیړی غرق کور مالت خلق راله دا څه چل دی مور او زوی دواړه چغې وهی پاکې نه پلیته ښه وه دوی ورته کنځلې کړي چې کنځلې کړي دي کور والام سرسام شو ویل تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس ایم په کور کې ناست یو دا چلی وي تپوس نه تپوس خو عام سرسام کم یو چې یو بل ته ګوري سمسر د پاکستان ته تاسو خیال کوئ ټول سرسام شي نو نن د یو سړی بیان دی په اخبار کې چې پاکستان حکومت را سره کومې وعدې کړې وې نو یې لا پوره نه کړې ستاسو د مشر بیان وایي داسې پوره یې نه کړې مال پاکستان چې څوک غوطه کړي دي په سمندر کې نو هغه تر قیامته پورې به لاشم نه روزي پاکستان ته ګوره د پاکستان وعدو ته ګوره وایي ابای مې لیوانی شوه په تورجمي باټینګڼ غواړي د دې وعدې سلویخ کاله وشو چې هر حکومت راغلی دی واده د اسلام راوستو نه ده کړې په دې ملک نه ده کړې د 90 ورځو په واده ضیاءالحق راغی او 10 کاله په دې تیر کړ اسلام او نظریه او اسلام او قرآن او قانون او شریعت او بنچ او های کورټ او سپریم کورټ 10 کاله په دې تیر کړ تر نن هغه خبره رښتیا کړې څنګه مې وی اسې جایوي څنګه قوم یې داسې بدر باندې حکومت راځي دام ستاو زما د کور خبره نه ده دا د پیغمبر خبره کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یی داسې به امیران در باندې راځي چې دا څنګه قوم دې کتا سو خو حکومت په خپل ژوندۍ کې ولیدو او مړم نوراشي په قبر می متیاز یو په خپل ژوندۍ کې به نه ګوري دغه سې کو سډب بدر نه جوړي کله به خزو پسې منډې وهي کله به اجړاګانو پسې منډې وهي کله به خنساګانو پسې منډې وهي کله به منبرانو پسې کله به چا پسې منډې دا د غلو جمعداران چې جوړېده د کونسلرۍ دا د کمیټې دا د چوړیانو جمعداران د دې لپاره تاسو سال جوړ کړی ځان ته خیالو په دې کوڅو کې په دې لارو کې هغه چغې هغه سوري هغه غدا تاسو سال جوړ دا څه قوم دی د دې څه ضمیر دی د دې څه ایمان دی عزم والا قوم پکاري مضبوط اراده والا قوم پکاري نبازیت چې کوم قوم کې نو قوم خورز نشي کولای تاسو به وګورئ دا کور وارثان لاړ ډاکټر راوستو چې دا لکم سرسام دی او دا مورم سرسام دا پاکه نه پلیته خوا دا ډاکټر راغی دا سی چلی په دی الکو کو چې او په موري چې دا خبره ته هیر کړه چې ته هیر شو نو ډاکټر ویلي پیسې څومره کیږي ډاکټر صاحب ویل 100 روپے اول پتا سو خدای عظیم عذاب د ډاکټرانو نازل کړي دی څه خدای پیجندلی 100 روپے فیس 100 روپے الته د 500 یا د 150 یا د 100 مزدوری کړي الته د ماشوم باندې الټای دستونه لګیدلی 100 روپے فیس اوس بلا د ماشومانو مور ولا خرڅه دله 100 روپے ورکې ککې بچ دا قهر در باندې نازل دی کنه دی دا قهر دی خدای په حکومت نازل کی چې لک سوچ خو کا بدبختا
ابل اور دلته اړتال دی یو ماشوم دی 15 میاشت دستونه په لګېدلی الټی اسپیټال ته بوتله زمونږ اړتال دی مریضان نه ګوري تاسو په ایمان وای چې دې ملک له د خمینی غوندې انقلاب پکار دی کنه دی چې رانه یو ژوندې پاتې نشي زما مریض درغه هغه مړ کیږي او ته زما اړتال دی چې دغه وخت کې په دې اسپیټال کې څومره وې دا گردنونه مې ته وډاو کړی ستاس پارتال د پیسو د پاره ده تنخواه د پاره ده مطالبه دې څه ده په دې اسپیټالونو کې تاسو څال جوړ کړي اے پټه پوړاند شي دې اسپیټالونو کې خود شپې وګورئ چې څالي دا قوم روند ده دا خلک ویني نه چې دلته سالي ستارتال ته زما مریض ما ګوره دا زمونږ ملک دی نو زما عزیزانو زما 100 روپۍ فیس دی ورته دا 50 والا 50 به بیا درکو هغه وینه مال پورا 100 راکړه وې ښه سبا راشه ډاکټر صاحب نو بیا به 100 در ډاکټر لاړو دغه ترور تپوس کو د الک نه چې بچی دا پتا څه چلو ویل ولی ترور ویل دا تا چې وی چې پاکه نه پلیته خوا بیا وریاد شو چې بیا وریاد شو بیا چې کې پاکه نه پلیته خوا مورم چغې کړې پاکه نه پلیته خوا پاک چې سبا ډاکټر راغی چې ورته کتلی خو بیا غ چغې وي ډاکټر چې ورته وکړه تاغم سرسام هغه وی یاره سلو نه 50 خېوي سلو نه 50 چې پرون مې 50 اغسته نن خو مې 50 هم لاړې پاکستان دې دغه شی دی ورا هر یو جرای شی بل وخت دنه خو بل خو چې هغه راځو دنه خو بل خو سل مې سغوختې چې 50 هم ورپسې لاړې دا زمونږ ملک او نور بګوره یو تماشې به ځان کوي دا تاسو دا شیخان اجیان صاحبان ګری مری پریخي دي په دې کار نه کی والله کې په دې راټینګ کوي په دې نه خدای راستي کا جنت راټینګ کوي موږ دا ګری دي دا ډیلی دي ډیله دینه د ولو واخه خدي واخه دا زمونږ ګری نه دا ډیلی دي ډیله یو طالب نه وخان د پوزو کې طالب د استا ګیره خدا که زما د سپید علاقه خدا هغه ول خان خدای راستی کا خبرم چې استاد سپیلا کای خدا که زما ګیره ویل ولی ویل کدی ګیری ایمان تیر کو خدا ګیره استاد سپید علاقه نه خدا او که ایمان تیر نکو نو بیا استاد سپیلا کای ته خدا کدا لک ایمان تیر نکو نو اسه د خدای په قهر اخته په مخم غز غز واخه ولاړ دي عزیزانو چې د ایمان تیرولو درد پړه کې نو په وخت مخ باندې پاکي وها په دې کار نه کی چا ګیره پرې خدا په دغه پتا مده جدا د ګیره مې پرې کنه جنت پدې کې نه ده چا دومره مسواک په جیب کې ټومبلې دغه کنه چا چوک ته جمعې منزل راغې مصالح په وګرا چول دغه کنه دغه نه کیږي ماما روجرالا دیکھو وګورئ کم ځای کې چې اوسې گئی کم ځای کې التبدا سے نرے نرے ڈونڈ لگے جیسے نہ چمل پر شربت رو جماعتوں مد چارو جب شربت نہیں ڈونڈ بلگے لپیشمنی ترکاری سارا روٹائے خورم اسے نہ چ سوک پسپور روٹائے رو جاؤ ننیسی کیاو سڑی پنہارا رو جاؤ نیوا آ ٹول کلے او ٹول کندے با اللہ پا جہنم کی پیچے تا په شربت روجه ما تکړه او تا ته پته و چې د پلانی کور کې شربت د ګړیم نشتا یو خدا چې خبر نه کم ځای چې اوسېږي هلته بزان خبره هلته بزان خبره پلانی کور کې پته وکړي ښځې ته به وی لور ته به وی زوی ته به وی ورشه بچیه ته د هغې کور کې وګوره ماشوم به ورولېږي چې په میز ورکره یا په کټ کې شربت یا دچکه یا ګلاسونه سپراته دي پکوړې میکوړې اغستې دي کنه زما دې په خدای قسمی
چې یوه قجوره دی چاله ورکه ورو جماعت دی ولا ورکو د یوې قجورې اجر به د احد د غر عمره ستا د نیکۍ په تله کې یوې قجورې نه خانان مانانی مازیګر کې د دنیا نعمتونه په مزدار روجي نیسیم نه دا زنتلا کی ټول روزه خواره دي ټول په دې ورځو کې اول لس پنځل لس کسانو مانه تاسو کو خو خیر مانه اکثر یریږي اپویږي چې دا داسې کافر استن سړی ته و چې بیا تبا پیراش جی ما ته تکلیف نه روزه بچیا ته ستندر پرون دا بالا منه بینک کرانه یو تاسو ویجی دا روزه فطرانه سمرا ده مالوالی ولک سیات می ټیک نه ده اندا سه نه پړی ته مې ورته ویل چې په دې منبر اوس ویل نه شم وبه مال چې صحت ټیک نه ده په وخت خزه هم پرې ده دکه چې د کم سړی صحت ټیک نه هغه ته خزه پرې خول پکاري ته د خزه حق نشه ادا کولای است الله بس دس شو چې روح ته سنډا عمر غټي وته چې ما د روزه کفاره سمره دا ورته چا مولا خودري او خان ستاسو رنگم خنه ده او رنگم ډیر دغه ده او خوره روزي او بیا به د خیره چرته ونیسي کینی یو 15 روپیا د ورځې چا غریب لا ورکاوي دا پاشنګر کې یو مولا یو خان ته ورکاوي او بیا به خدای دغه کی خدای دې قرآن کچ کور دی وران شي 15 روپیا د چا غریب لا ورکاوه دا خو هغه سټیج کې وی چې کم سړی په داسې مرض کې مبتلا وي چې د دنیا ډاکټران ته نا امید دي چې دا سړی عمر له جوړیږي نه بالکل او د دغه نه بده امري نو هغه د پاره بیا دا چې د سرسایي عمره پیسې به د یو روزه کفاره ورکړي نو سړی تبيونی وو یا سب بدني بیمار دی دو روزه سلور شپږ دای او خوري روزه نه پسته بیا ونی سي کنه هغه د پاره کفاره کمزه کړي عزیزانو دې ټولو خبره ته سوچ وکړئ چې روزه دغه خلقو د ابو جال ورته ویا ماشومان ته یریږي نه اور تو شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابو جہلا شریعت څه ده دنیا کې دا الله یره پړ کی پیدا کول دي او د سردار کونین د ناموس د پارزان قربان ول دي نو یره پکې د کم زرا ابو جال ورته گزار کوي ویل گزار تکوا بیا بدی گیلای پزړه کې چې یو موضوع دوو ته گزار ابو جال چې تور راو چتکړه نو یو ماشوم ورته وی صبر کول اند نه د داس پیټه پرانیسته شوی او بغورځي هغه چې سر راټیټ کو داس پیټه کتا رستونه د یو ماشوم لاس ورته برابر شو په دې گردن ورته تورا کې وی الله اکبر ابو جال داس نه کوز راو غورځي چراو ورزیدو تمام فوج اکبک شو چې داس چلو عبدالرحمن ابن عوف په منډر هغه په دې سینه ورته کې ناس وی وجنې خو می وجنې خود نه اهلو د لاس مړ شوما سر می وړو کې ده دا مړای می لګلان دی غوسه کا د سر کتوله به می خلق راضي چې لګ سر می دې مړای سره غټ ښکاری گردن ته غسکا فنار والسقر دا ابو جهل زوی عکرمه را منډه کې په دیو ماشومی گزارو کو دا ولې تی بیل چې ولې تی بیل کو ماشوم ته د ولي پته نشته او لاس کې تور نیولې د منډه را منډه وای لاس ور پورې ځوړاندې چې مازیګر کې ګوري چې داس چل دی دا د لاس تلیخ په لاندې کو الله اکبر کو لاس یو ورسو پیغمبر ورته دا د سوک بچیا و یا رسول الله استاد مینه تقاضا دا چې منډه کې می فرق رانیش د لاس می لیول خراب کړو ځان نه ملره کو چې لیول می برابر مازیګر ټیمو د بدر په میدان کې اپ یو قجوره باندې نیول روجو والاو د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډو درولا باقی بیان به بیا شي واخر دعوانا ان الحمد لله
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا تیرہ جمعہ باندے دروجے متعلق ما سماروزات ستاسو په مخ کې عرض کړي. عزیزانو نن دوه خبرې ستاسو په مخ کې عرض کول دي. او دا دواړه خبرې داسې دي چې زمونږ په دې ملک کې څلوې شر په زمونږ د لاسه مبني دي. په دنیا د خدای کې چې وګرځي د مذهب پرنګ کې دومره فتنې به په ټوله دنیا کې نه وي څومره چې په پاکستان کې دي. او په پاکستان کې د مذهب پرنګ کې فتنو وجہ د حکومت نا اهلیت ته ځکه چې نا اهله حکومتي نو هغه لاندې نظام ټول خراب. 40 کاله د پاکستان د حکومت نا اهلیت وجہ ده چې 2 کروڑه فرقې د مذهب پرنګ کې په پاکستان کې وګورئ تاسو موجود. هر سړی چې څه خوښه ده پرون راته چا خبره کوله وې زمونږ علاقه کې یو پیر دی هغه اعلان وکړو چې تراویح 8 دي او روزې 15 دي. ما نورې څه وې خبرې نورم ډېرې وکړې خو ما ته دغه دوه مې واورېدې چې روزې دا تراویح 8 دي او روزې 15 دي. نو ما بس یو ورځ دوه پس ورشه بل اعلان وکړي چې 15 دي. ستاسو په دې ملک کې عزیزانو هر ازادي چې دا هغه انتها ته رسیدل. نو دی وجنا اوس یو لوی لانجا په دې ملک کې جوړه ده چې تراویح 8 دي او کشل لو یو پوسټر چھاپ شوی او په هغه پوسټر کې لیکلي دي چې امام پسې الحمدو چاونه ویل مونږ نه کیږي او تراویح چې چا شلو کړي دا نه کیږي اته تراویح دي. دا لوی پوسټر چې اوس دغه پوسټر اردو خان خو عام خلق دي په لوی قهر چې د ملک اخته دي چې لکه تاسو وایي چې شل دی هغه دي اته تراویح دي حدیث ور سره لیکل آیات ور سره لیکل. زما عزیزانو عرض داو چې پدې یو مختصر غوندې دلیل و. تراویح د دې بنیاد څه شی؟ د دې بنیاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم پړومبي رمضان باندې صحابه را جمع کړ د فرض او د سنت نرستو ورتا 8 رکعات منځو بل شپه بیا را جمع کړ بیا ورتا د موطا روایت ته چې 40 رکعات منځو بیا را جمع کړ 6 رکعات ورته په سلورم شپه چې صحابه په جمعات کې انتظار کولو نو پیغمبر د کورا راو نوتو ټول شپه همداسې تیره په سباله صحابه تپوسو کو چې یا رسول الله مونږ خو بیګا ټول شپه په انتظار تیره کړه تاسو راو نوته
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې کبهګا هم زراوته وي او تاسو تما تراوی کړه نو دا تراوی به پتا سو فرض شوه د دې ترکون کې او پر خودون کې به بیا داسې مجرم وي لکه سړی چې فرض مونږ پرې نو دا په څلورم شپه زمان نه راوته د دې وجه دا و چې دا تراوی په تاسو فرض او واجب نشي او دا پاتې شي په درجه د سنتیت کې خبر خلاص فرض او واجب خو تراوی نه دي سنت دي په سنتو کې بیا سنت مؤکد کفایي دي بیا روایت د اتو روایت د شلو روایت د سلويختو رکعات مختلف شکلونو کې پیغمبر دا مونږ کړي علما وايي چې په روایتو کې تردد راشي یو روایت کې اته دي یو کې شل دي یو کې سلويخت دا تردد نه ده بلکې دا توسع ده توسع دا معنا چې په دې منځونو کې د ارث څومره وکړي نو غاړه د اخلاصي توسع دې یا لکه تاسو خیال وکړئ په دې منځ کې دا ګوته خلک اوچته لیدلم تاسو ډېر خلک پوېږي کنه پوېږي خو ګوته نیغه کی بلته کتلی دا ګوته نیغه ونی اول خود دې چلز دا کول پکار دویمه خبره دا ده چې دا ګوته اوچتول په منځ کې لس قسمه روایتو کې راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم لس قسمه دا اشاره په منځ کې کړي علماء محققین او محدثین وایي چې لس قسمه یو عمل په حدیث کې راتلل د دې معنا دا ده چې په دې عمل کې توسع ده توسع دا معنا چې په دې لس قسمونو کې دي په هر یو قسم دا سنت ادا کنو آداب شي ما په دې خبره پوهیږم لکه اوس ګوره مونځ دی په مونځ کې دا ولاړه دا فرض ده که ولاړه فوت شو نو مونځ نه کیږي دا فرض دا لاس تړل دا سنت دا سنت دا سنت دا سنت ټیک شو په ولاړه مونږ کلاسونه سړی زوړن نیولې وي او رکعات یو کو نو مونږ کیږي کنه کیږي ها ټولو وای اوس شیخانو ذمہوار زنه زه د دین ذمہوار زه قانوندان قانون وایم د شیخی مسله ما سره نشته نه د شیخانو زه جواب کولای شم قانون وایم لاس یو سړی زوړندونی وو او قیام یې وکړو مسلک حنفی باندې با سنت نامن الله ان د لاس تړل دي نو تارک د سنت شو لیکن منځ شو خیال امرا مسلک حنفی باندې نامن الله ان د لاس تړل سنت دي سینې د پاس لاس تړل دا د امام شافعی په مذهب سنت دي ټیک شو یو سړی حنفی المسلک دی په سینه لاس تړل او منځ یې وکړو منځ شو گو خلاف اولا وکړه امام شافعی مذهب داده چې بهتر داده چې خدای ته ودرېږي او پسینه ورته لاس کېږي امام ابو حنیفه وی چې نه
بهتر دا دی چې د نامنه لاندې لاس وتړې، ځکه چې نامنه د لاندې لاس وتړې نو دې کې دوه فایدې دي. یو فایده دا ده چې لاسونه داسې لاندې وتړې نو سر دې قدرتي طور ورپسې راټیټ شي. داسې دویمه خبره دا ده چې لاس وتړې داسې د اتکړۍ شکل جوړ، دا کټه ګوته او دا کچه دا به د مړوند نه تاو کی او دا درې به پې د پاسه داسې کېږي، داسې دا اتکړۍ شکل به جوړ. ته به نیت دغه ټیم کې دا وکې چې خدایا ما اتکړۍ ځان ته وتړلې او مجرم او ملزم ستا په دربار کې پیش شوم او د خپلو ګناهونو معافي غواړم. تاسو خیال راغلی دغه وخت کې به ته دا تصور وکړې چې زه مجرم یم او تا ته مې اتکړۍ ځان ته ولګولې او تا ته. دا مسلک حنفي دی، دا بل مسلک شافعي دی، ټول په خپل خپل ځای صحیح دي. امام شافعي وی بهتر دا دی ادنا سړی ته پسینه داسې لاس دی، خدای د دې نه زیات حق لري چې ته پسینه ورته لاس. تاسو خیال را داغه اجتهاد دا دی، د دې اجتهاد دا دی، دا د اولا عدم اولا اختلاف ته، دا د حرام او د حلال اختلاف نه دی. کدا سه وشم من شوه دی، کدا سه وشم من شوه دی، کدا سه. د امام مالک مذهب لاس پرانیستل او مز قیام علما غید پر وجه دا وی چې امام مالک مذهب دا نه چې لاسونه پرانیزي او تاسو مونږ کوي. هغه وجه دا و چې بادشاہ سره په یو مسله اختلاف راغلی. بادشاہ سره قرآن قدیم دی که حادث دی؟ قدیم او حادث دا یو منطقي خبره. بادشاہ ورته ویلي امام مالک ته چې ته ووایه چې قرآن چې دی دا حادث دی. امام مالک ورته ووایي چې په اعتبار د نقوش سره قرآن حادث یقیني دی، لیکن د خدای کلام دی، دا د حادث ټکی مې دی قرآن ته په خوله نه راځي که هر څه دی خوښه یې را سره وکړه. بادشاہ ورته دا مټې رستو وتړلې او حکم یې وکړو چې په دې ولو یې په کوتکو ووهئ. نو مټې ورته رستو تړلې وې او په دې ولو یې په کوتکو ووهل، نو دا اوږې ماتې وې. نو امام مالک به چې مونځ کولو نو د هغه لاسونه راوچتېدی نه شو، نو لا محاله زوړند لاسونه به یې نیولي او مونځ به یې کولو. تاسو خیال راغلی په یو معمولی مسله اختلاف بادشاہ سره راغلی او چې زه چرې به دا فتوا ورنکم چې بادشاہ پې خوشحالي. زمونږ د پاکستان هلال کمیټي نه وه چې د حکومت مزاج به یې لټولو چې د ده مزاج کم طرف ته د خالی روجه ده او که د اتوار ده چې د ده د مزاج مطابق زه او تاسو ته بله وایم د کال 12 میاشتې د کارغه غوندې غول خوري دا قوم په ډیران د حکومت خلاف. حکومت دا چې دی، حکومت دا چې دی، حکومت داسې دی. د سپي غوندې به سر هم خوځی، د کارغه غوندې به مخوک هم څنډې. او په دغه شپه چې د حکومت خلاف فتوا واورې نو حکومت اعلان نه دی کړی، نو څنګه روژه ونیسي؟ بیا د حکومت د مور دغه شي، یعنی کال 12 میاشتې ته خلاف او په دغه ورځ باندې د حکومت بیا پلندر شي. ستا رسۍ کېږي د حکومت هلال کمیټۍ ته، ته خو ورشه که تا کې ایمانی ته ډپټي کمشنر ته بنګلې ته ورشه. ما میاشت لیدلې ده کراچۍ سره ما په ټلیفون باندې میلاو کړ، کوڅه ډب بچیا څوک دې په سړو کې نه ګڼي، دی به هم په کوڅه کې اوړي راوړي. حکومت یې نه دی کړی، څنګه حکومت هغه ورځ مې چا نه دی کړی. حکومت بچیا به غلی د سپي غوندې روان شو. څوک به ټي وي کې اعلان نه دی شوی، څوک به په ریډیو اعلان نه دی شوی. که په ګرنیټو لګې په خبره ځان پوهې کا. ټي وي ته ستا د پلار رسایي نه کي، ریډیو ته ستا رسایي نه کي، د کراچۍ پلازې ته ستا رسایي نه کي. ته ورشه تاڼه کې ایس ایچ او درته د سپي په نظر نه ګوري. ته خو ورشه چې ځان ته لوی تیسمار خان وې او دلته موله یاره چې دا اختر څنګه وشو،
یاره چې دا روجه څنګه وشو دغه څه وشو چې دا څنګه وشو دغه شو ګوان موان ستاسو کار دی ګوان چې تمانه تاسو کې ته یې سو ته سمولای تعلیم ته زما کار دی ګوان زما کار کتا کی ایمانی کم مجسټریټ چې د دوو ګوانو په خوله باندې وکاله قید ورکی ته خو مجسټریټ نه تاسو کا چې دا ګوان څنګه کولې شي او به کوي ششنجت چې د دوو ګوانو په سر سړی باندې د 500 حکم کی ته خبر شي چې دا ګوان څنګه او به کړی مولا درته د سړی څنګه دا ګوان څنګه بدی کله چرته خانه یا د خان په مینه کې اوسېږي یا چرته سي خانو کې غوندې په بالا مانای کې لګا صاحب دادا درې دړای سرونه دیو ګرځي را ګرځي خان دا غریبانو د خدای کور رایم کی دغه چرته ورته ویلی یو خربني خان 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 هغه ته وای چې 200 کسانې په درستخان پاسی او 200 کینی خان هغه ته وای چې دروځي پړومبې شپه 200 کورونو ته د وړو بورای تقسیم شي د ګړو د چینو بورای تقسیم شي د شربتونو بوتلې تقسیم شي خانان هغه خلق دا خانان دي چې پردي شربت تسترګي وای چې چا به یو ګلاس نه کړي چې ورشم چې زم پکې اوس کوم کوي ساده بچي ځان نه دي دا زما کار دی روزه نسی ننی سي لاړې غرق شو خپل کار کوا کروجا اونی سي نو پتا سو کته اوننی سي نو پتا واسي خفه پدې ما او غصه پدې راځي چې کال 12 میاشتې حکومت نه پوزه چونای جدا کاری بدکو جدا کاری بدکو جدا کاری بدکو اول خود صوبه سرحد خلق ته شرم پکار دی شرم پکار دی د صوبه سرحد نه بغیرت صوبه په ټول پاکستان کې اړوي نه تر کله نه چې هلال کمیټي حکومت جوړه کړې ده د بوټو نواله تر سیاوله کا پورې یو میټینګ د هلال کمیټي په صوبه سرحد کې نه دی شوی یو میټینګ تاسو ورته اډو د سړی ځامن نه کار کته میاشتو ګوره په ټلیفون ورته وې ستا په خلا ټول پاکستان کې هغه اعلان نه کوي نو بغیرت تاسو دغه خپل ته ولې ګور دافته مو کته صحیح روجو که غلطه دافته صحیح روجو زوام لا د جمعې صحیح نه وچرتا د ایتوار پښپتا سوکت سال ما ته جمعه کې شک شرمېدلو بیا اعلان کوي چې رمضان کا چاند نظر آ گیا او کل پہلا روز ہے یعنی چې د سپېګمو کې درننه وطن ودی لیدا اسه بے غیرت قوم نو عزیزانو عرض میں داو چې کیږي سمنا خدای بچره خورز دې قوم ته نصیب کړي نه بدروجي خورز دې ته نصیب کی دروجي ورځي ټول ورځ په غیبت تیر کی دا اختر ورځي ټول ورځ په غیبت تیر کی دا څه قوم دی یا دا څه ملک دی یا دا څه خلق دی نو زما عزیزانو عرض داو چې سوچ کوئ د ځانونو تم ګورئ د خپل خلو تم ګورئ د خپل کردار تم ګورئ چې دا مونږ وایو څه دا مونږ کوو څه دا په لاره ځو څنګه دا زمونږ د زندګۍ کرتوتونه څنګه دي مونږ څه حکومت نه کدا توقع کې دا خو خیال ما دا تصور ما کدا وای چې اسلام خبر نشته اسلام خبر کوي هغه د وزیر اعظم لري کولو ادم اعتماد ووټ به پاس کولو مارشل الله نشته هغه د پاره صدر صاحب بیا اډیننس جوړ دا تاسو د نه وکي چې دا دوباره مارشل الله اډیننس د څنګه وکړو چې وزیر اعظم ته وسوک پورتم نشي کاته ار ورځ باندې نوی نشتري پسینه در منډي او څه بکولې نشي ار او زبا خوشاله اړه مې باغ کی اړه مې باغ یار ورځ نوی نشتر د دې قوم پسینه ور تاسو خلک خدای پیژندل هفته پرز ماته یو کور نه دا سره روانم په سرک مخه تراغم یعنی ضرورت به و یا نو زی چولی دم نو سیګریټ ول
چې ګینه دا تاسو ویلي دي زما خو کوجه ده ما غږمونه کو تیر شو ما زه خدای دی و پرون په مخ راغه مخ سره تړلی او شیبری نیولې سلام راتاو کو مال علیکم خیر خدای ویل ډیر خنه مال خدای دې نور زیات کا خدای دې نور زیات داغه د موسی علی السلام قوم د لاسه خزنی ولې وا موسی علی السلام ته وی دې خزنم کمنې کې نو ستا پیغمبري نه من او کدینم نه منی کې نو ستا پیغمبري منی نو موسی علی السلام ورته دینه به اول منی کو ویل بیا ستا پیغمبري نه منو هغه وی یا الله دس عذاب پیرا ولا چې تر قیامت شرمېدلی نو الله ورته کونو قردتن خاسئین شی بیزوگان خوار خستا نو ځوانان بیزوگان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو تاسو خیال راغی دا بنی اسرائیل عزیزانو عرض داو چې تراوی شل مون اوس ولیک مونږ تراوی شل زکه کو چې مونږ سره دوه قانون دي یو دا چې خیر الامور اوسطها بهتر په امورو کې امنځنه نه تاو نه سلويخت بلکې شل ٹھیک شو خیر الامور اوسط پیغمبر فتوی موجود دي په ډیرو ځایونو کې د پیغمبر فتوی چې نه په ابتدا نه په انتها بلکې په منځ باندې د پیغمبر فتوی موجود او ویل دي چې خیر الامور اوسط بهتر په امور کې اوسط نو نه تاو نه سلويخت بلکې شل دویمه خبره ده چار کله د پیغمبر د وینا مطابق خبره ده شلو او عمل د پیغمبر موجود ده د اتو متعلق مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیره خبره چا تاسو کو چې جی اته تراویح خمسته د شل رکعات خو الله چې مړکی او ډیر ګران کا اپ شلو څمړ کېږي ظالمانو اوس خټول امامان چې دي که خیالو کوي تیز دي نیمه غنټه یا 35 منټه کې فرض او شل تراویح هر څلا داسې ګړز ورکی ختم شي 35 منټه نو تو وایا چې ته په 24 غنټو کې خدای له 35 منټم نه ورکه نو ته به د خدای نه بیا د دومره عظیم جنتونو توقعانه او تمناګانې څنګه کې لکه خدای د پاره څه سوچ موږ بل خبره دا چې قیامت کې به د هر عمل مطالبه کیږي بای منځونه راوړي دا راوړي دا اوس قیامت کې مطالبه د شل رکعاتو تراویح شو او تاوړې اتوي نو دولس به کم ځنه پیدا کړي ورشه دولس نور راوړي چې دولس دې نه راوړي تل نه شل ته ودرېګا سبق کوم مطالبه د اتو شو او تاوړې شلوي بیا به څه چلی اتب پاته کې مجرشی دولس به فالتو پاتی شي نور مراتب به خدای تا د پاره پیوچت خیال امرا وړې دی اتوي او مطالبه د شلو شو نو بیړي دی غر کا شو وړې دی شل دی مطالبه د اتو شو دولس در تباقی پاتې شو استاد وایي چې کول شل پکار دی او ک دولس پکار یوا دویمه خبره ده چې روزه کې یو ځل قران اوریدل او ختم دا سنت ده یو ځل افس پس کوشش پکار دی چې ډېر تکلیف او معذور نه وي نو یو ځل ختم خامخا په تراوو کې اوریدل پکار عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دغه شپه صحابو کې لټون کولو چې کوم صحابي ته ډېر قران یاد دی چې مخ کې شی او مونږ ته تراوی زما عزیزانو تراوی د پیغمبر د فرمان مطابق شل دوی څه وای دا د پیغمبر شل نه دی دا حضرت عمر شل کړي حضرت عمر شل کړي دیکھو وګورئ
د پیغمبر او د حضرت عمر داسې زمانہ وا دا ستاسو ایمان گواره کولی شي چې عمر غوندي ایمان به هغه کارو کی چې کوم پیغمبر نه کړی تاسو کولی شي عمر چې د چا تربیت 24 غنټې د جناب محمد رسول الله په غیږ کې شوی او چا د مرګ په ورځ توره راویستې وه چې که چا ویلې چې رسول الله وفات شو په خدای قسم چې اوس به تې په دې توره سر قلم کم هغه عمر چې پیغمبر په کوم کار نه لیدلی هغه کار کولی شي راشي قانون وګورئ اوس چې عمل او قول د صحابي په باب د ما لا یوقلو کې محمول وي په سما باندې تاسو خیال را عمل او قول د صحابي او عمل کو او نسبت پیغمبر ته ونکو نو قانون اسلامی دا دی چې د دې نسبت چې پیغمبر ته نه دی کړی دا حمل دی په دې چې د پیغمبر لیدلی ځکه چې ایس صحابه د ځانه کار نشي کولی په دې څه دلیل دی چې صحابه د ځانه کار نشي کولی په دې څه دلیل دی په دې دلیل خود حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اهتدیتم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی زما صحابه پشان د ستورو دي اور یو صحابی پسم چینیاتو تړلو دغه سملار ده خیال امراغی زما صحابه پشان د ستورو دي اور یو صحابی پسم چینیاتو تړلو دغه سملار په دې دلیل دا دی بهرحال خبرې ډېرې دي ایو د اشاره خبره پاتې شوه اشاره په منځ کې دا سنت ده اگر چې زمونږ په دې ملک یو دور داسې تیر دی چې په دې مانځه کې به ولا ګوتې ماتې چا لکه دا ګوته په مانځه کې موجود وجه څه وایي وجه دا وایي چې پیغمبر چې په منځ کې ګوته اوچتو کړې وه نو هغه له شیطان راغلی و ورته وی چې خدای یو دی که دوه دي نو پیغمبر خو په مانځه کې خبرې کولې نه شوې نو په ګوته یې ورته داسې کړې چې یو دی په دې خبره پوه شو تاسو په ایمان ووایئ مونږ د 14مې صدۍ زه د 14مې صدۍ پلیت او مردار ملا یم د دنیا روسیا شرمسار ما عمره لوی ګنده به د خدای په دنیا کې بل نه تاسو ځان ته وګورئ مونږ د 14مې صدۍ ګنده او روسیا مسلمانان یو مونږ له په زندګۍ کې شیطان مخامخ راغلی چې خدای یو دی که دوی تاسو ته چېرته راغلی لاس ماس به هم در کړي ته اوس ګور مونږ پلیتو له خو شیطان مخامخ نشي راتلی او نه په مانځه کې چې خدای یو دی که دوی او رسول الله غوندې هستی ته په مانځه کې شیطان راغی چې خدای یو دی که دوی دا اوس د چا عقل وجه ولا دا نه خبره دا چې پیغمبر په منځ کې اشهد الله اله الا الله دا ذکر وکړه چې یو قول دی او یو عمل دی دا ګوته چې دا عمل دی داسې یو اوچتو او په ژبه ویل دا قول دی نو پیغمبر به چې قول په خوله وکړو ورسره به یې ګوته اوچته کړه چې د قول او د عمل منځ کې مطابقت راشي چې زه یوازې په ژبه نه ویم چې خدای یو دی زما عملم دا وایي چې خدای یو دی ما په دې خبره پوه واخر دعوانا ان الحمدلله